نیکی ده، دومره بهترین عمل دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې 10 کاله زندگی تیره کړې ده. 10 سنین یضحي، او 10 کالو کې 10 وانه کاله قرباني کړې ده. دا د نبی علیہ السلام مبارک عمل دومره. او یو ګډ به خصوصا د خپل امت د هغه افرادو د طرف نه ذبح کولو چا چې به قرباني نه کوله، دومره مشفق نبی. نو چې هر کله دا دومره بهترین عمل دی. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما عمل ابن آدم یوم النحر، د غټ اختر په ورځ باندې الله ته محبوب ترین عمل وینه تویول دی. وانه لیأتی یوم القیامة بقرونها وازلافها واشعارها، د قیامت په ورځ باندې به دک حیوان سره د خپل ښکرونو، سره د خپل ویښتو، سره د خپل نوکانو، مطلب ټول حیوان به راوستل شي او ستا د نیکیانو چې کومه عملنامه د هغې کې به ور واچول شي. د دې وجې نه وان الدم لیقع من الله تعالی بمکان قبل ان یقع الارض فطیبوا بها نفسا، د دې وینه د ځمکې د تلو نه مخکې دا الله قبوله کړې وي. دومره مقبول عمل دی. بس نیت په وده صرف سمو نیت به د الله رضا وي، شهرت به نه وي، غوښه حاصلول به نه وي. غوښه خو اصل مونږ او تاسو ته پاتې ده، دا خو الله مونږ باندې مزید کرم کړی دی. یعنې مخکې امتونو دپاره حکم سو چې دا به په غره باندې کېږدي، د بره نه به پرې اور رالو او به یې سوځوله، پسه به قبوله شوه. او مونږ باندې الله کرم کړی چې ذبحه مو کو به یې اخره خپله فقیرانو له ورکولی شي، مالدارو له ورکولی شي. دا مزید کرم په مونږ تاسو باندې الله کړی دی. فطیبوا بها نفسا، نو د دې وجې نه د الله نبی فرمایي چې ډېر د زړه په خوشحالۍ سره دا قرباني کوه. کم از کم د قربانۍ په وخت کې به زړه نه تنګې، تندی به نه راچې، غوسه به نه کوې په چا باندې. ډېر د زړه په خوشحالۍ سره چې ذبحه وکړي. نو چې دومره بهترین عمل دی، نو نبی علیہ السلام یې موږ ته آداب هم ښودلي دي. اولنی ادب دا دی چې زمونږ او ستاسو